أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو، زه سهیل احمد د نوجوانانو احناف ضلعي امیر په حیثیت باندې تاسو وړاندې دا خبره کوم. زموږ چې کومه واقعه اوس تاسو د وروسته په کوم ویډیو کې ګورئ، زموږ مولانا صاحب هم په هغې باندې دا خبره کړې ده. د دې څه حیثیت زموږ په نیت باندې نه و، خو چې کله مونږ خبر شو بار بار د مزدور طرف نه ټلیفونونه راغله په دې خبره باندې چې دې په نیټ باندې او په مختلفو پروپاګانډو میډیا په ذریعه باندې دا پروپاګانډا کوي لګیا دي چې مونږ دغه څېړنه وکړو د مفتي نجیب صاحب له مرکز له او مونږ هغه سره مناظره وکړله او په دې مناظره کې مفتي نجیب صاحب وتښتېدو او ډېر په شرم باندې او ډېر په هغه باندې د دې ظاهروي چې دوی دا دوی ته شکست وشو، خصوصا نوجوانان احناف ته. د عزتمندو تاسو دې خبرې وضاحت کول غواړم. دا څه داسې خبره نه ده چې دا بیا ورځ ده. انشاءالله زموږ دوی سره هر ځای کې خبرې شوي دي، تاسو ته به واقعیت مخې ته راغلي دي. دا خو زموږ زړه غټ و چې دوی راغله او مونږ ته د دې شي علم بلکل نه و. د الله په ذات قسم خورم چې مونږ داسې نه وو خبر چې دوی به مناظرې ته راځي. البته دا فون یې کړی و چې یو ملګری د هغه ته شکي نه کېږي په دې خبره باندې، نو دغه خبره باندې کول غواړو. مونږ راشي به زموږ په مقصد هم دغه دی، زموږ په کار هم دغه دی چې مونږ دا ملګري راځي او عقیده یې روغېږي انشاءالله. نو ملګري راغله، مونږ یې ښه اکرام وکړو، ښه عزت هم وله وکړو او د دې دا مقصد نه و چې مونږ د مناظرې نه تښتېدو خبره کوله، خو دې دا خبره بیا وکړه چې بهی مونږ صرف خپله تشاشي کول غواړو. نو مونږ له دې سکینو خبره وکړو، خبره هم شروع کړو. تاسو به ویډیو کې مخې ته راشي خبره کېده مونږ له مکمل حوالجات دې ښه باقاعده تیار راغلو دې خبرې لپاره چې مونږ په دې موضوع باندې په فاتحه خلف الامام چې دي ورته وایي، حالانکې قرات خلف الامام دی، چې مونږ په دې باندې مناظره کوو. نو خبره سره مونږ وکړه، الحمدلله ښه وضاحت سره وشوله. تاسو ملګري به ویډیو وګورئ. خو د هغې نه باوجود هم دوی بیا خپل اصلیت یې وښودو چې کوم دوی اصلیت یې په هر ځای کې مونږ سره دوی دغسې خبره وي چې هر ځای نه دوی وتښتي، بیا وروسته پروپاګانډا په دې باندې کوي چې بل دوی وتښتېدل. نو چې رښتیا راسي دروغ وکړي وران کړي زموږ د دې میډیا په واسطه باندې دا خبره نن سبا وضاحت کول غواړو، بار بار یې کوو او په دې وجه یې کوو چې دوی د دې خبرو ټول وشي چې الحمدلله دیوبند علما چې کوم دي دا په هر ځای کې د دې بچي چې کوم دي ژوندي دي او دا په هر ځای کې الحمدلله د دې باطلو مخې ته ولاړ دي. تاسو ته وضاحت وکړم، نوجوانان احناف څه دغسې یو نامعلوم شی نه دی، یو نامعلوم جماعت نه دی. الحمدلله د خیبر پښتونخوا په سطح باندې د ټولو علما تایید نوجوانان احناف حاصل دی ورته او الحمدلله کار کوي او په هر ځای کې الحمدلله د دیوبندیت دفاع یې کړې ده، د اهل سنت والجماعت دفاع یې کړې ده. او تاسو ملګرو ته دا خبرې وضاحت وکړم او د دې خبرې ډاګډینه درکړم چې په کوم ځای کې هم تاسو ته چیلنج راځي نو تاسو نوجوانان احناف سره رابطه کوئ. انشاءالله العزیز نوجوانان احناف په تاسو لپاره د هر څه د هر موضوع باندې تاسو ته مناظرې فراهم کوي انشاءالله. او دا د الله په فضل دی، دا د الله په کرم دی انشاءالله. نن هغه حالات نه دي څه وخت په دغسې و چې موږ په علماو پسې ګرځو، مناظر به م تیارولو. دا غیر مقلدین، دا فیسبیان و عجام زموږ مدرسو ته راتله، زموږ شیوخو بدعتانې به یې کولې. خو الحمدلله ثم الحمدلله نن دغسې حالات دي چې دوی په دفاع مجبوره دي. دا چې خمین نه څوک ملاقات له ورکړي پته به ته ولګي، په الله قسم ملاقات هم چاته نه کول غواړي. ولې چې هسې نه څوک رالران شي دیوبندي، څوک دیوبندي راز موضوع سره ونشي، دا همت هم پکې نن سبا نشته په دې کې چې دوی زموږ مسله کینې راشي. نو تاسو په دې باندې زړه ورسئ نوجوانان احناف ته په دې مناظره کې هم چې مناظره ځکه وایم چې دوی ورته مناظرې نوم ورکړی دی، حالانکې مناظره نه وه، دوی یو خپل سوال جواب له راغلي وو، وروسته مناظرې شکل ورکړو. او الحمدلله مفتي نجیب صاحب دامت برکاتهم العالیه، الله دې له عمر کې برکت واچوي. د ده ځوان قدر کول پکار دي چې د داسې جوابات داسې دلایل له ورکړو د احادیثو نه د قرآن نه چې بیا ورسره بله خبره نه وه. نو موږ ځو بیا به راشو، موږ دلته کښېنې خبره خو به ختمه شوه، نه بیا به راشو. موږ ته زور کوو چې کښېنې او دوی همدغه پاتېدل لګیا وو. نو بس موږ هم مېلمانو ته زورور کار مو سره کوی نه شوله، بس روان چې لاړو ځکه مو کړی دی. خو دوی وروسته خپل اصلیت وښودو، پروپاګنډې په موږ پسې وکړلې. خو تاسو په دې پروپاګنډو باندې غلطېږئ مه، بلکې دا ورته وایئ څه خبره ترې راغلې نه ده. زمونږ د وړاندې دې وشېدل، زمونږ د وړاندې دې دا مفتي نجیب دا نوجوانان احناف وتښتي، راځئ زمونږ د وړاندې موضوع تعین کړئ او راځئ چې زمونږ د وړاندې خبره وکړئ. دغسې خبره ورته کوئ، د هغې په پروپاګنډو کې قطعاً مه راځئ. او تاسو زه دا ډېر درکوم، تاسو کله هم رابطه وکړه، کله هم تاسو موږ سره رابطه وکړه، نو الحمدلله موږ تاسو مایوسه کوو نه. موږ نوجوانان احناف ټیم چې نن الحمدلله په هر ضلع کې زموږ نوجوانان احناف مناظرین شته دي او د الله په فضل دی زموږ سره رجسټر پروت دی. په رجسټر کې 45 مناظرین په هره موضوع باندې الحمدلله موږ سره تیار دي. او هغوی غواړي چې زموږ سره چا سره ټاکلو شي
خو موږ هغه تعارض کول نه غواړو. موږ په دفاعي پوزیشن باندې ولاړ یو. نو کوم ځای کې چې نوجوانان احناف او کوم ځای کې زموږ وروڼو ته څوک قسمه چیلنج ورکوي پاک هغه هر باطل وي، دا فکر مه کوئ پاک هغه هر باطل وي. نو الحمدلله نوجوانان احناف تاسو ته حاضر وي او تاسو ته به هغه ځای کې انشاءالله العزیز د خپل مسلک د خپل مذهب ثابت کوي انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. محترم مسلمانانو، دا کم ویډیو د مناظرې چې کوم شایع کېږي د دې مختصر پس منظر تاسو ته بیانوم چې تاسو ته اصل واقعه معلومه شي. واقعه دا وه چې د حیات آباد نه یو ملګري چې کوم دی حضرت مفتي صاحب ته ټلیفون وکړم چې زه ستاسو د حیات آباد په درس کې چې کوم دی هغه شریک کېږم او هغه درس کې چې کوم دی ما ته هم فایده وشوه، د نور قوم والا چې کوم دي هغوی ته هم فایده وشوه. هغه کسانو ته چې هغوی په ډېرو مسایلو کې هغوی په شش و پنج کې وو او هغوی کې چې کوم دی اشکالات اعتراضات هغه ټول الحمدلله ستاسو په درس باندې ختم شو. مفتي صاحب الحمدلله هره جمعه چې کوم دی د ماښام د جمعې د ماښام نه پس په حیات آباد فیض 1 کې چې کوم دی درس کېږي. نو د عقد یو ملګري چې کوم دی ټلیفون وکړو مفتي صاحب ته چې ما ته فایده شوې ده، خو زما یو ورور دی او هغه ته اشکالات اوس هم وایي. نو موږ مدرسې ته درځو چې د هغې مطابق چې کوم دی هغه خبره وکړو. حضرت مفتي صاحب دامت برکاتهم العالیه استاد محترم ما ته وویل چې دغه څه ملګري راځي. نو موږ دلته ایثار شو د مازدیګر نه پس. نو هغه ملګري راغلم او مفتي صاحب سره ډایرکټ کېناسته، ښه تیار راغلي او په مسله د قرات خلف الامام باندې چې کوم دی بحث شروع. مفتي صاحب ما ته سایډ ورته راوړه او کتابونه ورته کېده چې په خپل دعوا باندې چې کوم دی یو دلیل پیش کړي. یو دلیل مفتي صاحب هغه ملګري ته وویله، هغه ملګری شیخ عزت الله د غیر مقلد شیخ دی چې دی په لندن کې او هلته کې چې کوم دی د دې ملګرو چې کوم دی غټ شیخ ورته وایي او بهرحال د دې په نیټ باندې میسیجونه چلېږي. کله وایي چې دلته چې چا پسې لاړم هغه رانه وتښتېدو، کله وایي هلته لاړم هغه رانه وتښتېدو. بهرحال دلته کې راغله خو په دې مسله کې هم د چې کوم دی دروغو نه کار اخیستی او د دې مسلې اصلي وضاحت به انشاءالله تاسو ته معلوم شي. خو ده ویلي چې موږ سره په هغه ریکارډ کې چې کوم دی میموري کارډ هغه ویډیو ځای ختم شو. نو هغوی وتښتېد. دغه الفاظ اوس هم چې کوم دی په نیټ باندې جاري دي او دغه الفاظ وایي چې ما نه مفتي ندیم وتښتېدو، ځای ته ورغلم او مفتي ندیم ما نه وتښتېدو او ما چې کوم دی ټول دلایل ورته وویلو. بهرحال هغه په نیټ باندې چلېږي. خو زه تاسو صرف دومره وایم اصلي وضاحت تاسو ته کوم چې که ده سره میموري کارډ هغه ویډیو ځای ختم شوی موږ سره الحمدلله و انشاءالله تاسو ته به په منظر عام باندې راشي. هغه ویډیو موږ سره شته دی، موجوده. تاسو به هغې کې ووینئ چې د ده کوم هغه حالت چې کوم دی د کوم حالت جوړ شوی و تاسو به انشاءالله ووینئ. هغه حالاتو کې به زه تاسو ته ووایم چې یو ځل چې کوم دی قرآن شریف راواغېستو، قرآن شریف او د زیات دغه د وجې نه هغې چې کوم دی لاندې په ځمکه باندې کېږو، لاندې په ځمکه باندې وغورځولو. هغه حالات چې کوم دی هغه حواس چې کوم دی ختم شو دی نه. یو ځل بخار راواغېستو شاته یې کېښو. دارنګې بهرحال هغه هغه انشاءالله په ویډیو کې به تاسو ووینئ. خو زه دا خبره کول غواړم چې راغله او د عارف مفتي صاحب محترم ته وویله چې قرات خلف الامام باندې بحث کوو. مفتي صاحب ورته وویله په لنډو کې چې یو دلیل یو حدیث ماته پیش کړه چې باید کې ستا دعوا وي او ستا عمل وي. پکې ستا دعوا او عمل څه شی دی چې تاسو وایي ستاسو دعوا او عمل دا دی چې مقتدي لره په امام پسې په شپږو جهري رکعتونو کې مقتدي لره سورې فاتحه ویل په امام پسې دا فرض یا واجب دي او دارنګې چې کوم دی صورت ویل دا ولا منع او حرام دي. دا دې دعوا ده. او دارنګې چې کوم دی په سري رکعتونو کې چې کوم هغې کې امام په پټه باندې قرات کوي نو دې دعوا او عمل پای کې دا دی چې مقتدي لره په امام پسې په دغه سري رکعتونو کې سورې فاتحه ویل فرض یا واجب دي، خو لیکن صورت ولا ویل مستحب دي. په دې دعوا باندې یو صحیح حدیث پیش کړه چې الله یا رسول ورته صحیح ویلي، که صحیح حدیث نه وي ضعیف پیش کړه، که ضعیف نه وي موضوعي پیش کړه. خو موضوعي کې شرط دا دی چې دا مخکې علماو ذکر کړي وي، ځان له نه جوړه. یو دلیل پیش کړه، یو حدیث وروړه انشاءالله ستا خبرې ستا دعوا منل چې کوم دی تیار یم. اوس به زه ماښام لمونځ وکړم او هغې کې به چې کوم دی ستا دعوې مطابق د خپل لمونځ به مخکې شانتې وکړم. یو دلیل پیش کړه. بهرحال هغه د بخاري چې کوم دی عبدالله ابن د عباده ابن صامت رضی الله عنه حدیث راوړلو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو محترم دا خو ټولو تاسو ته پته لګي چې څوک یې ګورئ مفتي صاحب درسونو کې تاسو ناستئ، نورو علماو نه به تاسو اورېدلي چې دا خو یو عام حدیث دی. په عام کې چې کوم دی عام حدیث دی، نه پکې د امام ذکر شته، نه پکې چې کوم دی د مقتدي ذکر شته دی. بهرحال په دې باندې تفصیلا خبرې شوي دي، هغه ته زه نه ګورم، تاسو به هغه په ویډیو کې وګورئ
چې پای کې مفتي صاحب دغه چې کوم د پوره تشفي دغه کړی ده خو لیکن کله چې محترم انسان چې زړه راشي عناد راشي هغه بیا د بل خبر چې کوم دی هغه نه مني او هغه الله جل شانه هدایت هم کوي او نور توفیق ملایي بهر حال په هغه کې چې کوم دی دغه روایت پیش کو بیا ورپسې یو روایت بل پیش کو خو بهر یو روایت هم دا پیش نه کړی چې پای کې د دعوا او عمل دی بهر هغه نه پس چې کله مفتي خپل دلایل شروع خپل دلایل ورته پیش کو په یو دلیل باندې چې کوم اعتراض کړو د عقل کتاب نه مفتي ته د هغه جواب ورکړی دی د یو هغه ټول ان شاء الله تاسو باندې کې وي او محترم دا خبره سکول غواړم چې دا مرګره هغه مفتي ته بلا هم دلته کې راغلی دی او تاسو باندې دا چې وویني چې ان شاء الله مفتي ته د سره خپه سره سینه باندې خپه تسلی باندې خبرې کړې ټول مرګري په ویډیو کې تاسو وویني الحمدلله زموږ دې راغلي موږ تاسو زموږ ملمانه الحمدلله موږ اکرام هم کړل موږ تاسو زموږ ملمانه اس قسمه چې کوم نه خبره نشته دی بالکل خپه کولو دغه باندې اوه هیڅ قسمه اعتراض دا غي جواب الحمدلله موږ ورکړل په ویډیو کې موجود دي خو بل عجیب خبره ده چې دوی الټه چې کوم دی دغه ویډیو الټه چې کوم دی هغه په ویډیو باندې الته کې په فیسبوک وغیرہ باندې په نت کې چې کوم دی دغه خبره بار دغه دروغ وایي چې مفتي نظیم په ورلمه هغه نو تخته دوه موږ چې کوم دی دغه ختم شو میموري کارت ختم شو دا دی وغري نو دروغ مرته جوړ کړی بار هغه په موږ چې کله د دوی د دې الټه موږ چې کله د دوی شیخ الکل هغه مولانا شیخ امین الله صاحب د هغوی دې تورلو دعوا جواب دعوا ارسل کړی شوی دی د هغوی د طرف نه کوم دی او وخت هغه طرف نه مقرر شوی دی موږ الحمدلله کسان چې ورلو نو الته کې دوی الټه چې کوم دی د اغدینه او تختیده د اکدینه چې کوم دی او تختیده او الټه دا چې دی موږ له حمله کول باندې راغلو دی موږ له په دې وجه باندې راغلو چې موږ باندې حمله کول وخت او الحمدلله موږ سره په اکه ورځ باندې مونږ سره د کتابونو سیوا الحمدلله اسم نو تاسو په ویډیو باندې کته شي هغه شی موجود او دوی دا غي به تماچې مروړي او دا رنګ چې کوم د چړې ځاکوان ار یو شی وروړو او هغه چې کوم د غدین او تخت د سپردار شو ار دې موږ پرې الحمدلله هغه شی زنه شته دي ولیکن دا غي باوجود چې دلته کې رااله الحمدلله موږ ورته وایي چې په سړک کې موږ ته ناس څه قسمه اعتراض څه قسمه اشکال هغه وایي موږ الحمدلله کرام هم کړی او په دې ویډیو کې تاسو وګورئ چې دا څه قسمه حاجت شوی دی یو د بخاری راوغښتو هغه شاته لګو یو د کوم د قران راوغښتو هغه د کلام په ځمکه باندې لګو دا ټول خبرې شوې ده ان شاء الله په ویډیو باندې موجود دي تاسو به وګورئ نو محترم چې کوم د په دې باندې د هیڅ چانه چې کوم د دوه کېګونه او هغه چې کوم د چانه په دې خبره باندې هغه د غلط فهمي نه لري چې هغه موږ په دې کې او تخصیص دي کې او تخصیص په نت باندې مختلفه خبرې او ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو وګورئ چې هغه تخصیص صوبتي او خبره څنګه شوې ان شاء الله ټول په منظر ما تاسو بیان کو ټول تفصیل لپاره ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو وګورئ صحیح ده ولا بالكلام كل غار ولا بالكلام دا نجیب سر راغله د مولانا عزت الله تمام ته کور کی خبر کور کی زمونږ روزانه مسله یې دیو چې روزانه زمونږ کور کی مسله دا مسله دا مسله خو نن صرف د دې یوې نور خبرې پریږدو د دې یوې مسلې لپاره راغلی یم چې دې د صرف خلف الامام په باب کې خبره کوي صرف دا یو سوال دی ما هم دې د دې حدیث ته تاسو سره چیرته په دې خبرې د عمل او داوا راځه تمہارا کتاب بند کړئ کتاب څه څه دی دا ولې بند کړئ نو ما ورته ملګریا د ورځې یو ولس چې کارونه دي په جمعون کې شپږ ځای راځي چې کارونه مطلب دا دی چې امام باندې پټ وایي
د جهري رکعتونو مطلب دا دی چې امام پاره کې په زور رکعت کوي دا د حدیث حضرات عمل داري په شپږ جهري رکعتونو چې دیو په امام پسې سورې فاتحه ویل فرض واجب ګڼي او باقي سورات ویل دي په دغه جهري رکعتونو کې دا ویل حرام ګڼي دا دویم په سري مونږ کې دیو سورې فاتحه په امام پسې ویل فرض واجب ګڼي باقي سورات ویل د مستحب ګڼي ورته یو حدیث دی چې خو دې دوه خو دې درې خو دې څلور چې پاره کې دا څلور خبرې چې مقتدله په سري مونږ کې سورې فاتحه ویل فرض واجب دي باقي سورات ویل مستحب دي او په یو ورځ سري رکعتونو کې په شپږ جهري رکعتونو کې د مقتدی لپاره په امام پسې سورې فاتحه ویل د فرض واجب دي او سورات ویل حرام دي نو والله الا ذنن رحم من راضي دې موږ نه پس په دې ودرې ورکعت نه په کوم ان شاء الله دې پتره کوم کوم د عزت الله ورته به ان شاء الله د شکریا دا مخې ته کتاب ته مخالفه دی المسلم بيده إمام قاسمي بركة توني كلا خلالي بابو كوتشين يعني بس نقول ما وإن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح الدورة كاتوني في كليش الإمام يقول لي شفت يدري تسبيحات يوي كهات يوي ده ولا دعوة اللي يكون ده حرام مش تسبيحات يوي يا بعض كلات يا بتشوف يدري دايما بدري ده اليوم زي ما تعودنا شوف شوفوا نفسكم بلد عملنا شوف جاهل مستقر مش الإمام قصدي بلد هذا شيء مسلمين مسلمين بلد هذا شيء إمام التناول المختلف التناول اللي كان تناول فيه كخبر خلينا يقول كاتونو كي استمعنا ويكونوا مسلمين بلد هذا شيء جاهل مستقر حوالي كريم جوال بلد هذا شيء مسلمين مسلمين جوال ولا يشوفني التناول لا يشوفني ما تاسو مې رساله څلور عملونه چې څنګه تاسو راغلو زه به تاسو خپل عمل زموږ عزت دا دې زموږ د کتاب نه ورته بالکل زموږ کوم عمل نه دی تاسو ته ویل ان شاء الله چې دا عمل دی چې زمانه او زبرته چې دا زمانه دی سبب ته کلاو خپل موقف زلیما او منفر مالا مقلدین کلا ٹھیک ده مقلدین خپل کتاب ما من یو سوال کړو مجلس کې موږ راو ان د شپږ سوالات د وکیل په کې ستاسو یو سوال دا چې مقلد وظیفه کوي خپل امام تقلید کوي ان شاء الله خپل امام د خپل وظیفه کوي خپل وظیفه کوي ان شاء الله بخاری ته نه دا چې خبرې موږ دې په قرآن حدیث کې کوم نشته یو ترو مو مخالفانه خبره ده مړه ورو مو ترو مو دا د ورته موږ کله چې ستاسو یې عملونه چې ایمان په فاتحه وایي نشته کجاري د سریدات وعمل شو کتنا ولا یې د مبارني ورکاتونه چې تم مخاري تسبيحات دي والخيرات وبتشبه واللي ليه عملوا أمدام تبين الاجتماع الثمانية والاجتماع البخاري الدليل لك يا نور حديث والله تجاه يمسك بفاتحة وهيك ما فاتحين بعد بدل سورة نور أو بتصير يمسك بفاتحة مع سورة نظام زيت أو جتهم مقلل نظام ده حديث ده تبي تسوي
سوال من سوال للتمويل ما لقى إمام قول يعني كثيرة نمتلك كانت وزدين الحديث لكن يأخذ نفسي وجه منهجك وهذا حديث زي نمط وجزء حديث نفسه تبي بوجوي وده الحديث ده رمز بتاع الكتاب والله لكن في بديت التربات صورة مقيوم إن شاء الله ولا بس والله لكن بديت التربات بعض شروط مسلية بباطل مقصد بيزانه ده تستمر شب كما تخاموش ما تيلم نبي جواب صدر كل ما وعده استغفر الله وقال هذا وجه ترى ثبوت كل ثبوتهم حديث من الإيمان حديث في البينة على المدعي واليمين على من أنكر دي باب المدعي مدعي متوجه فاتحة مش تمام روحاني بالكل المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه رشيدية فلمناظري كتاب ده المدعي ترجمة دربي بالكل اليوم المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم شامع الجزء يقول دليل بعمار وكيس هذا خبر بالديوب ولا خبر نقول هذا المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم المدعي من ثبت امرا زائدا المدعي من يخالف الظاهر المدعي من اذا تركت ركبت تنجو ولا تعرفات بتا صادقي في انكار ماذا المحايده التي فاتحه وين تحضير لها الزواج مش تقدر تعيش يوم وقت اول شيء قبل ليش بعد ليش ما تقول ما يزعم ولا كذا ما كتب ثبوتات ما كتب كل ده بين ثبوت المجرمين هنا تبع كواكب فاتحه ما تقدرش تجوع السبب الاولي النووي يا سلطان غلط وجه جرم قتل وجه والزدة تمام اتفاق قتل كذا ما كذا ولا معمولي لو سلينا كار واقلا زدة تمام قتل كذا شريعت ما مكلف جوړل په وختي نه چې تا دا اوسه البینه کولم دی سماعت بمجلس ذي وحال تشير واليمين على من انكر والدين منكر اجماع دی وی په امام پر سورې فاتحه ول فرض واجب دي زره د دې داوی نه انکار کوم ٹھیک ده حدیث وی البینه على المدعي د داو کې فرض واجب دي د مقتدی لپاره په امام پسې مدعي وګر دي وته زه دې انکار کوم ځکه نشته حدیث وی واليمين على من انكر په مدعي باندې دلیل نشته باقي باندې قسم ده تد حدیث مشهور دی ظالم دا غینه د انکار طرف رواني د قتل خبره د خبره زه ما تقاتل یې زه اثبات کو ٹھیک شو ته چې ویل د نیم ته انکار کې مثبت زما اثبات زکوم په باندې گواهان دي پتا باندې گواهان نشته او چې دوی ما یا زه داوا کوم پتا باندې چې تا قتل کړی دی ٹھیک شو د ما سره گواهان نشته او ته چې انکار کوي ته گواهان وکړي چې تا نه قتل نه کړ او دې ځکه یو مثال بریلیان دي هغه د منځنه د اذان نمک کې روز ته درود الصلاه والسلام علیک یا رسول الله چلی وي هغه وی اثبات کوي مدعي دی بریلی نه موږ دا وکړو چې په څه دلیل سره دا ثابت ده پیغمبر کړی دي سادو کړی دي څه دلیل سره وکول دې مونږ ته د انکار کې دا وایي نشته د منځنه روز ته درود شریک د چې منځنه روز مخکې اذان نمک کې روز په دې چې وایي سره درود شریک نشته دې حضرت نمبر 1 تاسو وکړي چې یو حدیث وخت یا قرآن آیات وخت چې دا غلط دي دا به اصولي ده کنه او دې خو دې شي نه چې ګوره په یو شیره پاتې چې څنګه تاسو وکړي چې موږ په اذان کې کوم ملاوت کوو د علي رضی الله عنه نوم پاکي کې داخله هغه مثبت دعوه کوي مدعي دی دلیل باغه په دې باندې تشکیل قرآن سنت نه بدل ساتي اوس کې شی ستان مطالبه کې انکار کوي دې څه اته دوی مولانا دا غلط دي قرآن نه وخی دا غلط دي حدیث نه وخی غلط دي تبور ته دلیل هم پیش نکړي شي ولې کتاب د اصول او د حدیث خبرې له مختصر راځو د دې ویډیو د خپل ځینې په سوپر مارکیټ کې کړي چې موږ وایو چې فاتحه واجب ده ګوره او ویډیو تاسو وګورئ ویډیو څه دا وایي چې فاتحه واجب ده واجب شو المطلب ټول موضوع کې دا چې اوس امام چې ګر مختلف چې کله امام د څوکاږي هغه کې دا کوي لري کوي امام چې کله مختلف ولاړ هغه کې ټول تدریس
یاره حدیث کې نشي راوړل نه حدیث نه تاسو دا دا وایي چې فاتحه ولې شپږ واجب دي تاسو دا خبره کلاو دا کلاو تلاوت دا حدیث هغه ته مقتدی شروع له منفرد نه شروع منفرد په وخت کې موږ ډول چې فاتحه باندې واجب دي چې په دې دلیل نه وکړو اول څه دلیل کلاو کا نه چې کوم ستاسو د مقتدی خبره ته دیږي دي وسبجراني تقریبا دا خبره مختصر ده اقرار وکړي په شان راوړل کراوله چې دا مخکې کتاب کلاو څه دی یا څه لري یو نړۍ ده قرآن کې راغلي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قرآن کې راغلي چې شکار کسان چې ایمان راوړل او نیک اعمال کوي سيدخلون جهنم وداخلين زرد جهنم ته وداخل شي او څه کوم دي کې قرآن کې لیکل دا یاد قرآن کې کومه څه نشته دي مو راځي اخو څه ځاني مو ته یو دي نه راوړل بل دې بل نه یو دي کړه چې مسلمان په جهنم ته دي حالانکه حضرت کافر نه ټول راځي نو څه پاتې چې حدیث ته ونی چې حدیث کولای شو چې راته نه معلوم بیان ورته ته کتاب موږ ته پوښتنه کوو بیان ورته ته ځکه نن تاسو چې خبره کوي يا رب هذه محمد الحفيداني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ولم تجد كتاب ولم اسمه غلام جديد لو ما وأنا أقول لك كتاب الليل بخير بعض وذاك المؤمنين ورغه د دې معنا دا ورغه باندې مستقبل تطبیق وکړي او مکتب خپل فاصله د پاس مشکلات دا ورته وایي وجود الصلاة وسلوك لا بعد الأول من شباب شنو لا صحيح البخاري يوصل بريء يتصل رسول الله هو الإمام البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم قراءة فرض الإمام والمأموم في باب هذا مستوي بجلاء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا كاس من بدأ فيه فاتحة ونوي هذا كاس من بدأ فيه فاتحة ونوي دعوا سبارك عام حكم له وفي يوم نجيب الزوج ولا ذيك الإمام ذكر المجتمعين مش من نعمل من تكاهل من عام حكم له ليش توسي وهضم التسكيت كان لا يحرم عليكم الميتة والدم أبنش منظر ميلة لكوكب جميل قريش بحديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا الميتة والدمان وذات يوصلك فاتحة الإمام متبعنا وإمام متبعين السبب كيليش راوي القرآن كلا يستغفرون لمن في الأرض ملائكة مغفرة ولي أرض سنشترج للمؤمنين ومن المدارس ذلك السكيت كي لازم بخارينا وجوب الخيرات عليك في خيرات لا هو المقارنة عشان بيانيش الإمام ويتقول بيشتغل حديث كم ده؟ بل لكن هذا جدا ذكر حديث رواه لا وبعدين في حديث كاتب وانا ويو حديث تقول كده حديث ده فأبواب باندي خبرين مش ديكشو مطلب الإمام البخاري نقول بعض السنة وجوب قراءة فرض أبواب الإمام البخاري في دار الإمام البخاري رحمه الله كذا تقدر تقدر إمام البخاري رحمه الله محدث ده فقيه ده كردي طول الإمام البخاري رحمه الله مشهور شاعر يقول فقيه إمام ترمذي رحمه الله ده إمام البخاري رحمه الله مشهور شاگرد ده ترمذی شریف کی امام ترمذی رحم الله دې په دې ابواب نقل کړه د فقهاو مذاهب نقل کړي د امام شافعي رحم الله دبل لیکن د امام بخاری رحم الله چې د امام ترمذی سره استاد دی په احادیثو کې د ذباب خبرې نقل کړي جرح نقل کړي تعدیل نقل کړي ولې محدث نه پورا ترمذی دواړه چې د کلاو کا شرط په حیثیت د فقيه سره د یو قول پورا ترمذی کې امام ترمذی رحم الله نقل کړي د
امام بخاری مونږ پرېږدو امام ترمذي رحمه الله راواله چې کوم نه شاګرد د فقيه هغه نه دی منلی دا خاموش شو کنه یا د باش خبر نشته خراب راواله کجوري لري کومه ته انشاءالله ټیک بشي یو خبره ده چې دا موږ نه دی ویلي امام ترمذي رحمه الله دې بالکل ترمذي ورکړه ترمذي تاسو ورته چې دا خبره چې کوم بیان کړ ورما د دې لپاره چې کتاب ترمذي شو سنن ترمذي راوړل ورما دا خبره وکړه چې امام ترمذي رحمه الله په باب د حدیثو کې د امام بخاری رحمه الله قول نقل کړي لیکن په پوره دو جلدو ترمذي کې د امام بخاری رحمه الله په حیثیت د فقيه سره د قول چرته د نه نقل کړي چې دا تاسو معلومه تیرا وخت د کوم پوره ترمذي کې نشته دا تاسو مخې درې ما ته وڅ زمانه چې امام بخاری رحمه الله د امام ترمذي څخه استاد دی دا استادان نه دي واقعي کو کاو دي دا وی خپل کو نقل کړي د بخاری چې دې په نوم ته اشاره لګي چې د خاص خپل شاګرد په کې نه مني ما زما خبره نه زما ما نه وکړو د چا فقهي مسائل منل دا د تقلید دی او اجتهاد وسی فقهي مسله او باندې دا د تقلید دی دلته امام بخاری رحمه الله بعد خیر دی او چې امام بخاری رحمه الله د دغه باب تقلید کو مقلد شو امام من پرې موږ تقلید ته شرک وایو امام بخاری موږ په غاړه راځي ال طریقې کې خو دې اخر شرک طریقه کې خو راځو درېم خبره ده چې لږ لاشه امام لیکه ما درېم دا دې ما ته پته چې ما ته وځ نه دی درېم خبره ده چې امام کثرت تقلید کول دي د چا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د صحابه شاګرد دی تابعی دی د دریوالو ائمه استاد دی یا برای راست یا په واسطه امام ابو حنیفه شاګرد امام بخاری ورته دونه بیا خبره پته لګي نو ته ورته راوي بیا خبره امام مالک رحمه برای راست امام باندې شاګرد دی امام شافعی رحمه الله دا شاګرد دی امام محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله شاګرد دی امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله امام دا شاګرد دی دا امام شافعی رحمه الله امام شافعی رحمه الله شاګرد دی امام محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله شاګرد دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دریواله شاګردان امام بخاری کو دا نه درې څلور 300 د روز راغله درې څلور 300 د روز راغله دا نه یو دویم د مناسبو چې د بخاری په ابواب خبره کې په دې یو چې کتاب بخاری باب کومنو زه تلل د امام بخاری ابواب وسره واسمه بخاری ته باب تری باب المصافحه مصافحه پر باب کی بخاری ته رحمه الله خپل باب کې فرمایي ولات ملاوهل د سنت کی مصافحه ده الکتاب بخاری په خو دلته د بخاری په باب باندې ایمان راوړل ضروري و ګڼل الته پرې خو د طلاق په باب کې امام بخاری رحمه الله باب کړی چې درې طلاق د یو مجلس تدریجي امام بخاری رحمه الله تعالی پرې خو امام بخاری رحمه الله باب کړی قیاس حجت ته تعال امام بخاری رحمه الله پرې خو امام بخاری رحمه الله تقریبا چې د تابعین او اقوال پورې پرې دي صحابه کو پرې د تابعین او اقوال په تور د حجت دلیل پیش کړي تا هغه پرې خو امام بخاری رحمه الله صرف ابواب د تاسو خبره ډېر لري راشي او د حدیث سره خبره د حدیث تا د تماثل سلو خبرې په حدیث کې وایي چې د مقتدی لپاره په امام پسې په سري رکعتونو کې سورې فاتحه فرض واجب دي او سورۃ ویل ولا مستحب دي او د مقتدی لپاره په امام پسې په جهري رکعتونو کې سورې فاتحه ویل د فرض واجب دي باقي سورۃ ویل حرام دي ٹھیک ده د مقتدی لپاره د حدیث تل ګوره په ایمان باندې روایت ده عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نشتره من دا هغه سره لپاره چې ونل ودی سورې فاتحه ٹھیک شو دې کې د مقتدی ذکر نشته په دې کې دغه حکمونه نشته چې سورې فاتحه ول فرض دي باقي سورۃ ول هغه سورۃ حرام دي په جهري رکعتونو کې په سري رکعتونو کې سورې فاتحه ول فرض باقي سورۃ ول باقي دا حدیث شو دا یې باب دي چې امام او کوم څه کوي دا په یو حدیث تفسیر کوم دی او کې فرق راوځي امام مقتدی ذکر چې دا راځي له ابو داود رحمه عام جمله ده چې ولوي دا حدیث کتاب دی ابو داود شریف د سایت ته کې راځي د دې حدیث راوی دلته وګورئ
د سفیان ابن عیینه د حدیث راوی دی تابعی دی ٹھیک شو دا ابو داود شریف دی دا وګورئ صفحه نمبر 126 دا اولنۍ جلد دا سفیان ثوری رحمه الله فرمایي لمن یصلی وحده دا حدیث په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کې دا دغه حدیث دراوی سو تدی دا ګورئ دا موطا امام مالک دا امام مالک رحمه الله دا ګورئ صفحه 88 دا عبد الله بن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دي ده فرمایي اذا صلى وحده فليقرأ کله چې وسلم مونږ کې یوازې د دې قرات کوي ها نه مخکې قال اذا صلى احدكم خلف الامام کله چې مونږ کې یو کس تاسو نه په امام پسې په حسبه قراءه الامام کافی دی دغه لپاره قرات د امام د ځان نه قرات ټول ضرورت نشته واذا صلى وحده او کله چې مونږ کې یوازې فليقرأ نو به سورې فاتحه د دې حدیث تشریح ده دغه چې مخکې لاړ عبد الله بن جابر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی دا په سبب چې سردانی موطا امام مالک دی فرمان من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن چا چې مونږ کو یو رکعت کو وینه ورته په دې کې سورې فاتحه فلم يصلي لدمون زنته الا وراء الامام مگر چې په امام پسې کې دا دې حدیث تشریح کې صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن جابر رضی الله عنه دوته ابو تفسیر وکړو چې دا حدیث مبارک منفرد کې دی د مقتدی کې نه دی او د حدیث خپل راوي سفیان بن عیینه امام احمد بن حنبل رحمه الله قال احمد دې ذکر کې هم دغه حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده چې کله یوازې مونږ دا ترمذی شریف دې وګورئ ترمذی شریف اولنۍ جلد دی ٹھیک ده د دې صفحه نمبر 180 ده ٹھیک ده باقي دا خبره دا وکړه چې من راځي د عموم لپاره من راځي د عموم لپاره که ته ما ته قرآن کې دا خبره وکړه چې من د عموم لپاره دی یا حدیث کې وکړه بیا ته ورسره وګڼو که دې د بل چا د کتاب سهارا کې تقلید کوي مشرک ګرځېږي بیا خو هغه خبره چې ته یو خبرې ته شرک او ګمای ولې راځي بیا دا خبره یا ته په یو خبره د من عموم دی اول خو د خبره کلاړې کې تقلید جو په دې کې د فقهاو چې من د عموم د بارے د اصولین فقهاو لیکلي امام ابن فریم الله د فقهي کتابونه کې د من عموم هم د من خپل دایره کې دنه څنګه عموم دا ګوره کې وسله فرض مونږ کوي یوازې یا واجب مونږ کوي یا سنت مونږ کوي کله پاکستان کې ولاړ دی افغانستان کې ولاړ دی هندوستان کې ولاړ دی د دمون بغیر د سورې فاتحه نه پاسې دی سورې فاتحه د لپاره وایي ٹھیک ده عموم راغی هر چا ٹھیک ده ورته یو سره ولال نه امام مختلف دا هیڅ ذکر په دې کې نشته عموم بر خپل دایره نه برکه لکه قرآن نه غریب نه پاتې مثال نه ملما قرآن کې الله فرمایي ويستغفرون لمن في الارض فرشته بخنه غواړي لمن في الارض دا هغه چا لپاره چې بسمه کې لمن راځي کنه د بل آیات خبره کوم خو ترجمه ما پرې من خبر تزمت کې څوک دي د هغه ټول لپاره د من عموما وګوره د کافر لپاره فرشته بخنه غواړي نه غواړي عموما کومه د مؤمنانو کې دنه وسکته چې په بل آیات کې د غیر لپاره تخصیص راغی چې للمؤمنین د مؤمنانو لپاره ما دا ته چې په بل حدیث کې راځي ذکر راغی چې د عموم د منفرد لپاره دی د مقتدی لپاره نه دی څنګه یو آیات د بل تشریح او طلب د عموم په مؤمنانو کې دنه دی ګم څه تاسو امين أول هذا كل رسول الله في حديث الوعد حديثنا متداول حديث مكانه وكان متداول في حديث أنا يوصل النووي في المقلد ويوصل النووي في المقلد ده القرآن حديث نقول لا يوقف كل خبر الأخوة مقلد مقلد سيرية وحاول السنة الدينية مقلد سيرية يعني مع كل مسجد كل الملائكة يمشي يوم لا بيجوا سنة بالبنين تعرف مقلد معه ولا يمتاز تقليده وده نبوي يروح يتقليده معنا ونبوي كبار ولا يتقليده وده بدين ولا يتقليده بيمان مقلد فكرة كمان المقلد ده مش متقليد التلميذية رواد التابعية رواد حديث الإيمان من خير ما يقرأ في حديث غير الله
كيف ده تخليل الشاحنين وهي بعض حديث كتاب خبر حديث بيشتغل بالعسل ثم كل ده بعض هو قول باب كده خبر باب وجوب القراءة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها يقال الإمام أو المقتديان فطول منزول كتير يوم كده ده فديك خبر غالب المقتدي والإمام ده حديث فحديث كده المقتدي والإمام خبر اشتي فحديث كده خبر نشتي الإمام مقتدي ولا قضاء الهلالي استقلال ده باب نه دی یو متق خبره دی حدیث کې وقایي دی واقعي د مقتدي امام دی يوم لا يكون التقليد والجد وعلى حديث من قبل بيشتو ثم قال كان قرآن حديث يوم بل لا وجه بعض أو إن كان قال شيء بعض من قبل الإيمان وحديث الدين وكان شيء لا فلا من لم يقرأ كجسد بعض من الحديث ما ولا التقليد أو ذكر كبير ولا شديد كلام حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ودي حديث ما التلميذ بعض الأقوال في وجوب الكلام بل حديث ما بل إذا أردت روايتنا في شعبان الإسلامية بالتابعين أول بيشكو يتابعين جاء ويجولا إذا كان يشكل الخموس كواحدة وبسلا كوا نقول كذا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجمون شكل إمام رسول الله فاتحة واحد إمام رسول الله فاتحة واحد هذا يوم تابعين قلت لهم جدوا لكن ايش هو الشيء اللي صحابي يقول شو تقول في صحيح مسلم كتاب القراءة كده أبو هريرة نقل جميل من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم القرآن فصلاة خداج شام طويل نحن نكون وراء مرة الإمام بس يدركه أحد القول الأمان هو شيء يقرأ من نفسك فالحوالي ده هيتفتح إذا شرع صلاة الإمام بس وجه فاتحة فرد واجبنا فاتحة واجبنا بكم دليل للمؤمنون أقوام هذا رواية بذكر ابن عمر هذا كان عدل يرد بدأت دليل لكم خاص بعض شيء ما نتبشر الفلور هل هذا الشيء إن شاء الله هو إذا كان عدل بالبقية وحديث بالذي يتشلل معكم كفاتحة هيتك مبكيني في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حديث من بلاوي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارس الإمام في فاتحة موال فاتحة كده عدل يقول قراءات بارج ومسلين والكوش رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة اسمها كده قراءتنا بس ليش ما يقول لا شوف بل بيقول يجب واحدة تنام مستوى يعني من موضوع شركة كاكو شركة وداري شكرا الأخير من الزكاة الجوالاني تشبع فيها نطق واحدة عام حديث دوال حديث كاتب مبارك دوال حديث ده الحديث كتاب المسند من الشيخ الإمام بخاري ولا أستاذ تخيل أقول لك كتاب تشتت في سبعة حديث روايات بين الكريم ده ليه بديك الجرأة بالفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين سبب فأولني كسورة فاتحة أو سورة هواية أو فآخرني كتسبيح هواية حديث كم دل ذات ذكر أقوال خبر حديث سورة كم دل ذات إخشاب سورة فاتحة من التسبيح هواية بعد كده يوم وجد مقلدين وقرآن حديث ما ولا دليل من الجامعة حديث قرآن دليل من ده بل كنت فندم في الأخلاق الجمال نفردا خرج فنون لكن ما هو شيء جمع بعد جمع الأخلاق لا يصير الحديث وكنا قالوا كذي بعد وقت يصير الحديث قال الإنسان أكثر من شيء طبعا المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يقول فاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أكان مقول شيء مو إمام رسول الله لم يقرأ بفاتحة دليل الشوكة بيت التعبير يقول بيسموه الحديث عن مسجد فلاش لا دليل فرد دليل فرد ليش فلاش لا صلاة لمن من عام كلاش بيت خارج بغير بغاوة دليل صورة لا دليل ماشتا دون قال لا دليل لا توجد يتبع أبو داود في حديث المبارك المثالي ويجي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول عليه الكراء فلاعت بالفقس وجلبي هذا الكراء حديث لك رواه
فسكرت عليه القراءة النفس وكرجت كنوز خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تخرون خلف إمامكم نفس إمامكم سكرات وجويانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تساعدوا استاكام بدوي إلا بفاتحة الكتاب فاتحة سورة كانت تدور في شأن الحديث جديرا كم كان مرة توجه كارواني بندي دي حديث يوم روينا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن معاتي الخدا بخش أخذ الخدا ولا خلوا ولا خلوا ولا خدا بالبخش محمد بن إسحاق مبارك نظام الاستقلال غير التقدير ممتاز والتقدير ممتاز كافر ده تراويح الإسلام ده فرق أولانية شرط درجة دين مسلمان محمد بن إسحاق إسلام محمد بن إسحاق درجة التقدير ممتاز كان قدري ديو قدري التقدير ممتاز وآمنت بالله ومن إيمان الله وملائكته وفرشته وكتبه وكتابه مانه ورسوله ورسوله مانه واليوم الآخر ورد آخرت بانه والقدر خيره أو بتقدير ده خير أو ده شر بندر هم ده إيمان يفرق التقدير فديك إيمانياته في تريوسيس نسوك إنكار كده مسلمان كده زوج محمد بن إسحاق فدي حديث के मौजूद देखम चित्र है देर तकदीर मुनकर दे इमाम ज़ाहिदी से रहमतुल्लाह निज़ाम इत्तिदाल की तो कम तरह निज़ाम इत्तिदाल के लिए वो पतिमान खबर मखसूस कदा जो हमारा को दा मक्की रिवायत में पति खबर हो गया देखो ये रिवायत वो दा ده كافر قال نظام الاعتدال نظام الاعتدال در امام ذهبی رحمه الله کتاب ده شپږم جلد ده او د دې صفحه نمبر 57 ده و50 ٹھیک شو دا د محمد بن اسحاق مبارک وی قال ابو داود قدري محمد بن اسحاق قدري ومعتزلي التقدير منكر او معتزله گمراه دلدا ومسكت رشيدا ما تفاعل كده كده مجسمه دار محمد بن اسحاق مبارك قال ابو داود قدري امام ابو داود رحمه الله محمد بن اسحاق مبارك فرمائے دے قدری دے تقدیر نہ منکر دے معتزلی دے قال سليمان التيمي كذاب دروغجن دے در نور جن هم نه کوم دجال افاق فطبعا دي كلمه خاص اسمها التقدير ما دي تو وين صور كده روايات حديث تقديرنا منكر والرؤيا بالقدر منكر حوالي دروه وكان يعظ الناس منه لا يوحنا حوالي قال سألت مالكا عن ابي اسحاق وما جاء لنا مختلوك والمتحمل كان ذاك ابوشي عندك فلما سمع منه في المسجد او سمع منه وهو يعني لبيع دعش لا توجد فريتور لا وصير كما انا بديك وقتولي ده تسلل على وقتولي ده هو كده وانا محمد بن اسحاق مبارك قدري مالك قدري ده تقدير منكر ده كافر ده تقدير منكر ده كافر
محمد بن صاحب باندې ما نه دي کې علامه حبیب رحم الله لیکلي دي کتاب ته ونی ځان بس كما كم قلت ذات الكلام مشرك تقدير منكر ده ما ده تقدير منكر تم مسلمان نه زمو ته مسلمان نه زمو ته مسلمان نه روایت د حدیث د پر او نه شرطاره چې دا مسلمان دي دا روایت د حدیث د پر او نه شرطاره چې دا مسلمان دي دا روایت کې ماره کوم چې مسلمان دا اوس چې کافر راځي دا جلد ثاني دی دا وګوره صفحه 296 میں ده دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث عن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم خلق قدریه مجوس هذه امتي قدریه د دې امت مجوس نه دی ان مجوس کدیو بما صلاه وضوءهم بما ترسیم کو وان ماتوا كمرشي فلا تشهدون دا په جنازو ته حاضرېږي دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته د قدریه په اړه کې چې بالکل تعلق ورسره ساتل ناجایز دي په جنازه او درجه هم ناجایز دي او د سره دین ساتل ناجایز دي چې زما ټول پیغمبر په حدیث کې منع کوي نو دا ځم حدیث هم قال عن حذيفه رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم لكل امه مجوس د هر امت لپاره مجوس کې او مجوس هذه الامه او مجوس د دې امت د امت الذين كانوا يقولون لا قدر تقدير نشتي من مات منهم سوء كمن في الذين فلا تشهد جنازته ما هذه جنازه داتا ومن مرض منهم موصوف مريض داوينا فلا تعودهم بما قلتيمه وهم شيعة الدجال او دا مرګري د دجال دي وحق على الله ان يرزقهم بالدجال او الله باندې دا حق دی چې الله به د دجال سره یو ځای کوي دا قدریه دا قدریو باره کې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دي د اسلام کې دنه اگر تقدیر منکر ته مسلمانانو له خدا غنښ کوله مطلب کو شافعی روایت دا کنترو دا کې حدیث سلام ابا ذکر کوي دا وایي دا اوس کې کانترو روایت شته کانترو د محمد بن اسحاق ته ذکر کوي چې مونږ کې حدیث وایي دا حدیثونه منتهي وانه دغه عوام غالي أن أبي هريرة عن النبي قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم القرآن فهي خداج هذا حديث ذكر كم دور والصلاة غير تمام فقيل لأبي هريرة أبو هريرة تقول إنا نكون وراء الإمام فإمام قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك والذي لا تنهي في كتاب الجواز ولا دليل لا نفس ما تذكر الجواز ولا المنكر في سورة فاتحة الولا قرآن مجيد كراجي وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا پیغمبر دیول دعوت ورته قبل نهایی کې په وجواله کې کله نفس معنا چې پټ وایا نبی رسول الله تعالی ته چې هر مشرک له پټ دعوت ورته پټ بدل کې څوک چا دعوت ورکړي نو هغه ته پیدا درسي حدیث مسلم شریف کې راځي الله تعالی فرمایي په خپل حدیث قدسی دی چې من ذکرنی فی نفسی چا چې ذکر کوم په تنهایی کې وجواله کې ذکرته فی نفسی ذکر کوم په وجواله کې ومن ذکرنی چا چې ذکر کوم په ملئ په مجلس کې ذکرته فی ملئ خیر من زبد ذکر کما دا غینه په غره مجلس کې شغله پرشتو مجلس ته ګوره دلته نفس په معنا د تنهایی او دیوال سره راغلی دلته حدیث کې دغه ترجمه ورکړي زم په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې ستاسو اور سره شته نه حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه قول دی او ستاسو باندې موقوفات د صحابه سره مجد نه مغلق كلمة الوقت جزبت إلى الاتبان جلد الأول حديث نمبر 1 تقى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالصاعدا نفذ المذكرة كتاب سورة فاتحة والذين له سورة ونمن تدمج مكي تو کم په امام د صورت کې هغه حرام دي نه سره دا استاد کې راځم لاړو راځي باندې کی حدیث مجمل راغلی باندې حدیث دغه کې حدیث تفصیل راغلی دا اصولي خبره ده اتفاق دی د محدثینو اصول دي چې کوم ځای کې تفصیل د حدیث کې راغلی فقط تفصیل د اصل اجمال او قید دا غوښتل تفصیل مراد کوي دا حدیث تاسو صحابه په تلې په دیو کو د صحابه په تلې
تاریخ خبره نو کوله تاریخ خبره نو دا حدیث د صحابي نقل کوي چې تاریخ او حجت نشو نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه حدیث نقل کوي صحابه نقل کوي دا شاګردانو تابعین نقل کوي نو چې هغه تابعین خبرو له اعتبار نشي دا حدیث تر کوم دي راوړي د کوم ځای کې دا موږ ته ایمان خالي خبره ده من هذا التكلم في الحديث التعليم والأخبار بدون الدليل تشكيل